أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إن الله بيعلى قرار توحيد غير بهترين دلائل بياني ألا تنتصرون تراواشي صراط الذين أنعمت إن الله بشكل تلا فالق الحق شون كده داني ده والنوا أو دسري دا شون كده داني ده أو دسري الله يشاو داي يعني دا خبر قدر آسانا بس خليبان بيان مشولا اوس تاسو ته زړی راوالی لکه د خرمانی زړی لکه د شفتالو زړی څومره سخت وي لکه د عام زړی یا همدارنګ نور او د دې چاولو د پاره سختی ضرورت ده چې کله چاو دی کنه لاندې کانه کې دې برنه بل په کانه وای او یا ډېر د ترشي ضرورت ده چې هغه سره چاوت کې او الله وایي چاوما نو چې الله یې چوي نومګه پسمه کې کله اچو نومګه سمکه څه کوورتا نرم او بیا وبو سره نورې نرم کو او بیا هغه سره الله تعالی او چوي نو معلوم چې الله یې چوي دا زموږ د عقل په بنیاد باندې نه ده او هغه مضبوط زړه دومره آسان سره هغه چاو شي او بیا په زړه کې نور هیڅ داسې مواد نه وي هیڅ اضافي شی نه وي دا غنه بیا غونې وغیرہ وغیرہ به بیا ګوره چې څه جوړي دا څوک دی الله تعالی کوي دا الله تعالی تعارف ته چې الله تعالی موږ سره خپل تعارف کوي او څه بیان په دې باندې پرون شوی مولا تعالی دې بیا به موږ ته توفیق راکړي د پویاولو دا څوک دی الله تعالی کوي یخرج غیر واسی الحی ژوندې من المیت دمړینا هر مړ هر ژوندې تاسو ګورئ دا اصل وګورئ هغه یو ګورئ او بیا دغه په نتیجه کې هغه بچي وګورئ همدا غرنګ یو دهری سره مقابله و د امام مالک رحمت الله علیه هغه ورته ویلي د الله په بنیاد باندې چې الله شته الله نشته وغیرہ هغه ورته ما ته داسې کله معلومه ده چې هغه کله ته نه اکسیجن زی نه اوبزي نه هوا زی یعنی د دنیا هیڅ وسایل نه دي او هغه باوجود پاره کې نه ژوندې شی موجود ده هغه ځانه مونږ دانش کړي نو هغه ورته راغله چې د چرګ لاندې پرتا و او تماته کنه کې بچیو همدا دا چا کول دا چا هغه تر رسول او هغه کې ژوندۍ چا چولې و تعالی تعالی کول ومخرج المیت او رایستون کې د مړي ده من الحي د ژوندینا ذالکم الله داستاسو الله ده فانت افکون بس کم طرف ته تاسو اړولی روان یی د خپل الله په جانې تاسو دغه قوت په جانې لګ دا چې کله ته په کائناتو کې سوچ کې به وتا ته اندازه لګي او دا سوچ د الله په تلاش کې کوي الله وتا ته پته لګي او بیا وتا خلنه به اختیار او دي چې سبحان الله الله تعالی د پاره دي دا هر څه الله زمونږ خستر عبد الله سورۃ النحل کې الله فرمایي سورۃ النحل آیت نمبر 17 ولسم کې افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون نو آیت څوک چې دا پیدائش کوي دا په شان د هغه چا کې دی چې هغه پیدائش نه کوي یعنی تا چې د الله په مقابله کې رچانه چې ته یریږي غبراوي عبادت کوي دا ټول ګره مرادي आवाज د پیر او د قبر او د بت خبره نه کومه هر هغه څوک چې د الله په مقابله کې پتا باندې یې را چولې هغه قوت ته هغه ملک ته او هغه د اټمی قوت ته او هغه مثلا دعا دي چاو هغه وغیرہ وغیرہ هر څه دي خو چې الله نه علاوه دي الله نه علاوه دي نو هغه پیدائش کوي او ته وګوره چې هغه پیدائش کولای شي الله دا کار کوي هغه کولای شي نه شي کولای نو چې شي کولای بیا هغه نه ولې یاري بیا هغه نه ولې تما کوي بیا الله فرمایي فالق الاصباح چون کې د سبا ده وجعل او جوړ کړل الليل شپه سکنن د پاره د آرام والشمس انور والقمر اوس بګمای حسبانن حساب کتاب ذریعہ حساب د پاره سورۃ یونس آیت نمبر 5 سورۃ یونس آیت نمبر 5 او سورۃ یاسین آیت نمبر 38 سورۃ یاسین 38 او سورۃ لیکل دا د سورۃ انعام د دې د آیتونو چې تاسو کله راجمع کوي په دا ټولو کې الله تعالی د نورسترګي او د سپوږمۍ باندې کوم دا خبره کړې ده چې دا د حساب کتاب د پاره دي چونانچه زمونږ حسابونه وګوره زمونږ میاشتې لکه د روشي دمغه د میاشتې په خمر په بنیاد باندې کوو زمونږ عید زمونږ ورکوټ عید لوی عید حج وغیرہ
او زمونږ د ورځې عبادت د زمونږ نور په بنیاد باندې کوو سحر مون غرمې مون مازدیګر مون د زمونږ شمس حساب سره همدارنګه موږ خپل کې معاملات همدارنګه زکات همدارنګه د مور د بچي ورکول او غموده وغیرہ وغیرہ د طلاق او وغیرہ د نکاح وغیرہ د ټول شیونو لپاره او د الله تعالی اندازې چې موږ ته کړی حسبانن ذریعہ د حساب ذالک دا تقدیر اندازه دا العزیز د زورور بادشاہ العلیم چې په هده په دی باندې زورور هم دی پویم دی او په دی باندې هو الذی الله غذات تجعلا چې جوړ کړل لكم تاسو د پاره النجوم استوري لتهتدوا د پاره چې تاسو لار بیمو مئی بها اغه ذریعہ سرا فی ظلمات البر پتیارو د وچکی والبحر په دریاب کې قد بدا کی سرا فصلنا مونږه تفصیل سرا بیان کړی دي الآیات آیاتنا لقوم قوم د پاره یعلمون چې پوهیږي خو چې علم خو از دغه چې ځان ستر کې پټی کړی دی او وښ ځانو د کړه دی نو ته ورته چې هغه څه ودکی نه ته به وښ کې چې ځانو د کړه وهو الذي الله غذات انشأكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده دکسیونا فمستقر بزید استوغنی ومستودع او زید امانت یعنی قبر قد بدا کی سرا فصلنا مونږه تفصیل سره بیان کړی دي الآیات آیاتنا لقوم اغه قوم د پاره يفقهون چې هغه پوهیږي وهو الذي على غذات انزل چراوی لګلی من السماء اذ اسمان نما ان اب فاخرجنا بمغر او استلی به بدی ابو ذری سرا نباتا بوټي کل شی عند هر یوشی بوټي د هر یوشی یا دا ونی میوه وغیرہ فاخرجنا بمغر او استل منه د اغینا خضرا شینکه شنه شینا نخرجو مونږ براو باسو منها د اغینا حبا دانه متراکبا یو بل باندې انختی لکه جوار وګوره څنګه یو بل باندې انختی دی الله تعالی همدا غرنګ چرغوزی وګوره همدا غرنګ نور چې کمی میوه دا قسم ومن النخل او د کجورنا من طلعها د شاخونه د اغي قنوان غنچکو مونږ خپل ژبه کو ته غانګي وای تاسو چرته وای دانیتن اسوړن یعنی نږدې وجنات او باغنا من اعناب د انګورو والزيتون او د زيتون خوان والرمان او د انار مشتبها چيو شاندي پرنګ کې وغير متشابهين او ذنبيل دي پرنګ یا په خوان کې انار وګورئ څو قسمونه دي امونه زمون پاکستان ما ته مخکې دا یاد او چې 150 قسمونه دي بل ورځ ما یو غږ کې پڑھاول چې 350 قسمونه دي پاکستان کې امونه الله وی دا یو دا یعنی دا وی می کې متا ته څومره خوندونه ذکی رنگونه وغیرہ اچولې دي او بیا دا ټول ته بیل ګورا او بیا د دې هغه ماده ته ګورا د دې هغه ذکی ته ګورا د دې هغه آب و هوا ته ګورا یو باغ یو کرا یو قسم هوا راځي یو قسم نور راځي یو قسم اوبر راځي یو قسم خاور راځي او انګور به انګور نشي کجوره به کجوره نشي او اندواره به اندوانه نشي وغیرہ وغیرہ دغه کې هغه ذایقه به دغه کې هغه قوتونه هغه کې پروتین هغه وغیرہ بهر کې خپل قوتونه رنگونه دغه بوی وغیرہ دا څوک کوي دا الله تعالی کوي دا الله تعارف ته بده کې انظر وګورئ الی ثمره هغه میو د دې تا اذا هر کلا اثمرا چې اونیسی وینعه او د دې هغه په خیدو طرف ته وګوره بګدا الله حکم کړی چې وګورئ تاسو پدې کې تاسو سوچو کې فکر وکړئ دا به تاسو ته الله دروخی او تعارف د الله وشي تاسو ان یقینا فی ذالکم پدې کې تاسو لپاره لآیات البتن نشاناتی لقوم اغقوم لپاره یؤمنون چې ایمان راوړي وجعلوا او دوی جوړ کړل لله الله د پاره شرکا شریکان څومره بد قسمتی ده دا الله د نعمتونو وګوره او د دې هغه شریک چې کوم جوړ کړی دی هغه وګوره چې خپل ځان نه کفن هم نشي تاوي او کله هوا او نه کفن اخوا کینو خپل پردم نشي پټوي او هغه ته ناشته الجن پیریان وخلقهم او پیدا کړل دوی وخرقو او جوړ کړی دي دوی له هغه د پاره بنین سامن و بنات اولونه بغیر علم بنا په سرا کله وای دا پیریان زامن دي کله وای دا فرشتي لونه دي کله وای دا پلانې ده پلانې وغیرہ وغیرہ سبحانه پاک تعالی اوچت عما د اغن یصفون چې دوی بیانای د دې چې کوم صفاتونه ورکی الله د دې نه ډېر اوچت ده بدیع السماوات اول پیدا کونکي د اسمانونو ده ابتدا کونکي د اسمانونو ده والارض او د زمکی ان یکون څنګه کې دیشي له هغه د پاره ولدن سوی هغه بس څنګه پیدا وشي ولم تکن حال دا چې نشتا له د هغه صاحبه بیبي
داغه واده هغه بیبي خو نشته الله تعالی نبی عیسی علیه السلام څنګه پیدا وشو او کبیا تاسو وایي چې مریم بیبي وا نو دا الله تعالی دغه مخکې تیر شوی عمر او د مریم نه ورسته د پاتې شوی عمر به واده تیری دا څومره لوی بے انصافي ده او کبیا وایي چې دا بچی راول دا صفت ته او عیب ده کدا صفت وی نو دا دومره عمر کې ستا په دا درو کالو کې هم دوه درې بچی راوړي او الله تعالی په دومره زرګونو قانون کې هم دا یو بچی پیدا کړل شو خپل ځان لپاره دا څومره لوی بے انصافي یعنی هر حالت کې هر طرف نه چې ته اندازه لګي خبره ده ظلم کاغه دوی دی او کاغه زمونږ داش شایان دي الله فرمایي او هو بكل شيء عليم وخلق او پیدا کړو کل شيء هر یو شی او هو اوغا بكل شيء عليم هر شی باندې په هره دا څنګه چې پیدا کړو نو بس خبرم ته نه هر شی نه خبرم دی الله تعالی ذالکم الله داستاسو الله دې ربکم چې رب داستاسو دې لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه دې خالق كل شيء پیدا کون کې د هر یو شی دې فعبدوه بس دغه عبادت کوي دغه تابعداري کوي دغه خبره ومني وهو على كل شيء فيشباني وكيل کارساز دے لا تدركه الابصار لا تدركه نشي مندله اغا درک نشي لګولې اني نشي لیدې الابصار استرګي مونږ استرګي الله نشي لیدلې وهو اغا يدرك الابصار مو مسترګلرا یا رګره ولې شي لیدلې شي الله دا طاقت حاصل له بخاری شریف کی حدیث ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې چا اولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله لیدلې ده نو تاسو پوښی چې دروغ ویلي دغه چې الله ویلي دي چې دا نشي لیدل او دنه مراد نه ده چې سره لیدل نشي او بل ځکه الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به نیکانو خلقو ته الله تعالی دیدار ور نصیب کی الله دې موږ ته نصیب کی او دا غي دلیل سورۃ قیامت ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 22 نوالا 22 و 23 هغه کې الله فرمایي وجوه یومئذ ناظره ډیر مخونه په باغ ورځي لدون کې وی الله تعالی او په حدیث کې هم ده چې الله بو اجازه تاسو باندې اوس هغه لوی انعام کومه بیا الله تعالی د خپل شان مطابق هغه پرده لري کی او د مؤمنان په الله تعالی دیدار او کی الله تعالی دې موږ تاسو نصیب کړي وهو اوغا اللطیف بارک بین دے الخبیر خبر دے دیر مہربان دے دیر بریک خبرون ہم خبر دے قد بدا کی سرا جا اکم راغلی تاستا بصائر دلیلنا بصیرت دلیل من ربکم استاسو درب طرفنا فمن بسو ابصرا چی اویونی فلنفسه نو فیدہ دا خپل ځان دا یعنی چا چی دیتا وقت اللہ و دا دی پا نتیجے کی اغتا ہدایت وشو نو دا خپل فیدہ دا ومن عمی او څوک چې ورن پاتې شو فعليها نو دارو زواله په ماغده ان نقصان په ماغده وما انا انه مزا علیکم پتا سبحانه بحفیظ نگهبان حضور خو نه جمراړه ولې تاسو وکذالک هم دغرنګي نصرف الآیات مونږه صفا صفا بیانو آیاتنا وليقولوا دې لپاره چې او ای درستا چې تعالی استلی دي ولنبینه او چې مونږه واضح کو دال قوم یعلمون هغه قوم د لپاره چې غي خبر دی پوهیږي اتبع پیرویو کا ما دهاشی اوحیا چې وਹੀ کړي شوی دا الیک تا طرف تا من ربک استا رب طرفنا لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ده واعرض او مخواړه عن المشرکین د مشرکانونا ولو شاء الله کچری خو غشوی وید الله تعالی ما اشرکو ندی بشرک کړه نه وې وما جعلناک او نه جوړ کړه مونږ ته علیهم پدوی باندې حفیظا نگہبان نگران حفیظا نگران نگہبان وما انت او نه ته علیهم پدوی باندې بی وکیل ذمہوار کارساز ولا تصبوا الذين تاسو کنزل مکوي الذين او کسانو ته يدعون جاغي عبادت کوي من دون الله سوا الله تعالی نا فيسبون ولي جاغي بکنزل وکي الله الله تعالی ته عدوا بزياتي سرا بغیر علم پنا په غي باندې وجدنا بهینا دغه ته مو اجتهاد خدای داسې وکما دغه جګه به تاسو خدای ته کنزل کوي نو هغه کنزل به راوګرځي ته الله ته نو هغه ته داسې بد موایا چې هغه بد دیتا په الله باندې راپریږي الله دې موږ تاسو معاف کړي کذالک هم دغرنګي زینا خسکړی دی مونږه لکل امه د هر یو امت لپاره عملهم دغه عملنا ثم بیا الى ربهم دوی اغوا خپل رب طرف ته مرجعهم واپس لل دوی دی فینبئهم بیا به خبر ورکی دوی ته هغه بما كانوا يعملون پس د هغه عملونو چې دوی بوچی کول به
واقسموا او دوی قسمونه وقړل بالله فلا تعالی باندې جهدا سخت پاخه ايمانهم قسمونه دوی لئن کچری جاءتهم راشدوی تا آیتون څه نشانه لا یؤمنون نو خامخ دوی ایمان وروړي بها باغی باندې بیا خامخ ایمان وروړي دوی دا مدعا کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې موږ ته صفا غرض سنې وګرځاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه الله تعالی او فرمایي چې ټیک ته جبرئیل السلام راغی ورته چې الله ما ته حکم کړی دی چې دا وګرځاوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کدا سنې ورته جوړ کما او کبیا ایمان وروړ بیا ورته وخت نه ورکوم مهلت نه ورکوم د توبې او د معافی غنه ورکوم شونان چې غیر کارو بجنانا یاره دغه په دغه ورته وا چې دا صحیح پیغمبر دی او د الله خبره ده صحیح ناګه طرف ته اشاره ده قل او آیا انما بشک خبر ده بل نه ده الآیات و نشانات معجزه عند الله الله سره دي وما يشعركم او تاسو ته پته ده چې خبر کوي تاسو انها چې بشک هغه اذا هر کله جاء اتراشی لا يؤمنون نو دوی ایمان دراوړي بیا ایمان دراوړي ونقلب ومغ اړو افئدتهم زرنا دوی وابصارهم واسترجد دوی کمالک څنګه لم يؤمنوا دوی ایمان نو راوړي به باغې باندې اول مره اول کرته اول ذل ونظرهم او پرېګ دوی فی طغیانهم بخبل سرکشی دوی کی یعمهون سرګردانا ولو کچری اننا منغا نزلنا را لګل الیهم الملائکه دوی ته فرشتي وکلمهم او خبر کړي وې دوی سره الموت مړو وحشرنا او جمع کړي وې مونږ علیهم په دوی باندې کل شیء هر یو شی وحشرنا جمع کړي وې نه پیش کړي وې دی وړاندې مخامخ کړي وې دی قبولن مخامخ ما کانو نو بیا به هم دوی نه وې ليؤمنو چې ایمان راوړې وې الا مگر انداشي یشاء الله غختله ولکن او لیکن اکثرهم اکثر دوینا یجهلون جاهلان دي وکذالک هم دغرنګي جعلنا موږ جوړ کړل لكل نبی د هر یو پیغمبر د پاره عدو دشمنان شیاطین د شیطانانو نه الانس چې د بنیا شیاطین شیطانان الانس شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پریانو نه موږ دشمنان د پیغمبر ته جوړ کړل د پریانو نه هم او د انسانانو نه هم او د دې دلیل د سورۃ الناس هم ده الله تعالی فرمای پناه غختلو الله تعالی چې کومه طریقه خود لیدا چې منل جنتی والناس ما د پیریانو د شیطان نم بچو ساتي او ما د انسانانو د شیطان نه هم بچو ساتي او په دوړو کې ستاسو شیطان یوحي اغي وحي کوي وینه مراد پسړ کې اچي د شیطانان یو بلتا بعضهم زند دوینا الی بعض زنتا زخرف القول د دروغ خبره زخرف اغه سنت ویل کیږي چې هغه دنه نه سونه نه بلنه داسې زیړي او بو یا د سونه او بو ور کړی شي چې لیدون کې په دوکشي چې دا سونه ده او په حقیقت کې هغه سونه نه دا د شیطانانو هغه خبرو ته الله اشاره کړې ده چې دا خلق په دوککیږي چې کدا کامیابی ده او حال دا چې هغه کامیابی نه یو ناکامی د جهنم په صورت کې وي د ناکامی په صورت کې د الله ناراضگی په صورت کې غرور د دوکي ولو شاء کچیر خوغشوی ربک رب دستا ما فعلوه دی بدا کار کړي نه وي فذرهم بس پرېګ د دوی وما او هغه یفترون چې دوی تړي ولتصغى او دې لپاره چې مایل شي الیه دې طرف ته افئدتو زرون الذين ذو کسانو لا یؤمنون چې ایمان نراوړي یعنی الله تعالی هغه زخرف کې هم دا اشاره خوندا چولې ده د امتحان په بنیاد باندې دغه چې چا کې ایمان نوي چې هغه طرف ته مایل شي هغه طرف ته مایل شي بالآخرتی په آخرت باندې ایمان نوي په آخرت وليرضوه او دې لپاره چې دوی خوښ کی هغه وليقترفوا او دې لپاره چې دوی وکي ما هغه شینا هم چې دوی مختلفون کون کی دي بد کارونه ته اشاره ده دې لپاره چې وکي دوی هغه بد کارونه کم چې دي بد کارونه کون کی روان دي اف غیر الله آیا سوا د الله تعالی نه ابتغي زولت وما دا د يهودو خبره وا اما کېب دې راشي وا چې دا داس چلو کا دوی ته هم راچولې وادي مشرکین ته بزر کې هغه چې داس چلو کو چې یو منصب مقرر کو او هغه به زما ان د پیغمبر علی السلام او زمونږ په منځ کې به فیصله وکړي څه خوشوینه به مونږ نه راوالي او څه خوشوینه به تاسو نه راوالي او هغه منصف خیر دی تا چې څوک خو هغه مقرر کو خو زمونږ تاسو دا جوړه وو نو الله جواب ورکړي
او اف غیر الله آیا سوا د الله تعالی نه ابتغي ذلتوما حکما فیصله کوونکې وهو الذي اولا غذات انزل نازل کړي دي الیکم تاسو ته الکتاب کتاب دا کتاب الف لام د معرفت یعنی د قران کریم ته اشاره ده مفصلا واضح کړي شوی تفصیل سره والذین یعنی د بل فیصله کوونکې ضرورت سره دغه قران کریم کې دا چې فیصله موجوده بل ولی مقرر کو فیصله کوونکې په دې باندې راشي پته بوله که غلط وي هغه نه ځان واړه وي او صحیح تراشي بل فیصله کوونکې ضرورت نشته والذین وکسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړه دی هغه ته کتاب یعلمون هغه کوهیږي انه چې بشکدا ان دا قران منزل نازل کړي شوی دی مې ربک استاد رب طرفنا بالحق پر اشتیا سره فلا تکونن بستمکیګ من الممترین د شکون کنا وتمت او پرشولا کلمت ربک اغه کلمه حکم رب دستا صدقا پر اشتیا وعدلا و انصاف و انصاف سره لا مبدل نشته څوک بدلون کلی کلماتی داغه خبره او هو او غا السميع اوریدن کې العلیم او بو هره وان تطيعوا كثير خبره ومن اکثر من د اغچانا فی الارض چې پزمکه کې دي یذلوا کانوا گمراه کیتا عن سبیل الله د الله دلارنا ان يتبعون دوی پیروی نه کوي الا ظن مگر د ګمان وانهم او ندی دوی الا مگر دی یخرسون چې خیالي خبرې کوي د ځان اٹکلیان دي اٹکل لګي اندازه لګي ان ربک بشکر دستا هو اغا عالم خبوه ده من پاغه چا باندې یذلوا چاغه گمراه کیږي ان سبیله داغه دلارنا او هو اغا عالم خبر ده بالمهتدین فسملار مندون کو باندې فقلوا بس قرئی دا یو يهوديان دي مشرکین په ځین کې اچولې وا او دا ورته ویلي و چې تاسو د پیغمبر چې راغله تاسو د نوې خبرې کوي دینه تاسو پښتنه او کې هغه يهوديان او عالمان خبرو نو تاسو طریقې سره هغه ټونګي اچي او ورته وایي چې تاسو د خپل پیغمبر نه پښتنه وکړي چې کم شی اتناور چې الله مړ کی یعنی مردار شي دا تاسو خوري نو دی به تاسو وایي دی وایي چې نه خوري وای نو قبه تاسو ورته وایي چې کم شی تاسو مړ کړي هغه بیا خوري او چې کم شی الله مړ کړي مړ کی هغه به نه خوري نو ولې داسې کوي او دی مشرکین په ځان کې دا خبر راغله چې دا خو کړه عجیب خبره ده وګوره چې خپل راسه مړ کی نو هغه بیا خوري او چې الله ورته مړ کی هغه به نه خوري دا شیونه بدغې د شکوکو شبهات د بارغي په ځان کې اچول نو دا غي جواب الله ورکړي وما لكم او تشوی دی پتا سو ته چل دے الله تاکلوا دا چې نه خوري تاسو مما دغه سنا ذکرا چې یاد شي هغه باندې اسم الله نوم د الله تعالی ذکر اسم الله یاد شي نوم د الله علیه هغه باندې وقد پتا کی سرا فصل واضح کړی د الله تعالی لكم تاسو لپاره ما هغه شی نه خبره حرما چې حرام کړی دی علیکم پتا سو باندې الا مگر مد تورتم هغه چې تاسو مجبور شئ هغه الیه هغه طرف ته یعنی تاسو چې الله نوم پیوالای نو دا الله نوم غسل په خپل د دې حلالې لپاره کافی ده او د دې بیان خو تاسو لپاره د حلال او د حرام شوی ده وان یقینا کثیر اندیر خلق لا یضلون بلارکی نور خلق تا باهوائهم خپل خواہشات باندې بغیر علم پنا پوری سرا ان بشک ربک رب دستا هو اغد عالم چې خپوهیږي بالمعتدین په زیاتی کوم کو باندې وزرو او پریک دی ظاهر الاثم ظاهرا د ګنانا ذکر ګنا پریک دی وباطنه او پټ ګنا هم پریک دی داغه ان الذين بشکا کسان یکسبون چغی گٹی الاثم گنا کاروبار کوي د ګنا سيجزونا زرد چې بدل بور کی اغوی تا بما کانوا په سبب د اغا یعنی د هغه شی چې اغوی یقترفون چې دوی وکول هغه بد کارونه ولا تاكلوا او تاسو مخری مما د اغا ثارونه چې منشي وي لم یذکر اسم الله چې نوی اغست شوی پاغه باندې نوم د الله تعالی علیه پاغه باندې وانه بشک اغا لفسق گنادا دا الله نوم بیا غست شوی نوی او مت شوی وی نو الله وای دا گنادا جواب الله ورکړو وان الشیاطین یقینا شیطانان لیوحون وحی کوي یعنی غوګونو کې اچي الی اولیاءهم خپل دوستانو ته دا قسم خبري دا کوم چې دوی ته خودلی وای يهوديانو ولې کوي تاسو لیجادلوکم دې لپاره چې تاسو سره جګړیو کی بیا جګړو دا غي هغه کوي
وان اطعتموهم وكثير تاسو اطاعت وکي ددي انكم نمشک تاسو لمشركون مشرکانی په دغه وخت کې او من آیا غتو کان چې و میتن مل فاحيناه بیا ژوندې کو اغا مونږه وجعلنا او جوړ کوم له هغه د پاره نورن رڼا د قران ته اشاره ده دلته او دلته مولینه مراد هغه کفر ده او د ژوندینه مراد هغه مؤمن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې ممدارن خبره ده نورن رڼا يمشي چې رواني ګرځي به دغه ذریعہ سره فناس په خلقو کې کمن آیا دا پشان د هغه مثلو مثال د پشان د هغه چا ده فی ظلمات چې هغه په تیارو کې رواني سورۃ النور آیت نمبر 40 د دې خط تفصیل ده بیا سورۃ النور آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 الته کې الله تعالی د دوه مثالونه بیان کړی دي یو سړی دی په تور تیاری کې راګیر دی او باران دی او بیا په دریاب کې راګیر دی او بیا هغه دریاب کې هغه داسې ګرداب دی او بیا په غیر تیارو کې دی نو دا ډېر په هدایت کې دا او کچا ته الله د قران اړه خودري دا په هدایت کې دی لیس بخارجن چې نه دی دا وتون کې من هذا اغینا د تیارونا کذالک هم د غرنګي زینا خسته کړي شوی دی لیل کافرین کافر د پاره ما هغه کانو چې او یعملون چې عمل کو وکذالک هم د غرنګي جعلنا موږ جوړ کړی دی په کل قريه په هر یو کلی کې اکابر مجرمیها اغلوی د مجرمانو نا عموما د پیغمبر او یا د حق بیانون کې د هر چا اول مخالفت چې کوي دا به هغه د کلی او د قوم هغه لوی خلک هغه مالداري هغه چودریان یا هغه غرنګ نور ملکان صاحبان وغیرہ ځکه چې دا غي چودره هټ په خرابيږي په دې باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا کرانګي و د مکی هغه لوی خلکو انکار وکړو او د مکی هغه غریبانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ هم دا غرنګي مکی کیسې راځي هغه هم تاسو اورئ او نن سبا هم دا کرانګي دا څنګه انکار کوي د دینه لیمکرو دې لپاره چې دوی مکرو کی فیها بدزمکه کی وما یمکرون او دوی مکر نه کوي الا مگر بانفسهم قل ذانون سرا وما یشعرون او دوی نه پوهیږي واذا هرکلا جاءتهم چراشی دوی تا آیه سنخا او دې باندې زه تک تاسو بار بار تقریر کوم دې لپاره چې تاسو هغه روح او حیثیت د الله سره برابر شي ما تاسو پیغام دا خبره کړې و چې د اعمال په بنیاد باندې زما ډېر دلچسپي نشته هغه زما ته نشته چې الحمدلله هغه کار روان دی کیږي عالمان استادان زموږ کتابونه ټول دې ټک دي خیر روزه داسې د حج داسې ده خو چې زموږ خپل حیثیت او پوزیشن د الله پوزیشن سره وپیژنو او بیا خپل مقام وپیژنو بیا هغه ته مزر شروع دا ډېر اهمه خبره ده نو دیو چې نه دي چې الله تعالی فرمایي چې هغه لوی مجمر ایمان د دې لپاره رکاوټ دي نو تاسو دا خبره کومه چې تاسو خپل ځان د دې لوی خلکو تابعدار جوړ نه کوي ګوره ارمان بو کوي قیامت کې به ارمان بو کوي ځکه چې الله تعالی په سورته احزاب کې آیت نمبر 67 کې 67 کې وش په تم نمبر کې الله دا خبره کړې ده چې کله دې جهنم ته ورواچي بیا به دې التوای چې هاي افسوس ته چې موږ خبره اومنه ده چې ان اعطانا سادتنا وكبراءنا موږ د دې سیاسي او مذهبي مشرانو پسې روانو موږ ولې داسې کول او بیا به دې خپل مشرانو ته په قیامت کې به دعا کوي چې خدای هلاکی ګورستم راځي ته تاسو مخکې مو واوري نو دیو جنا تاسو پوزیشن دا نه دی چې چا پسې لاړ شي استاسو پوزیشن دا دی چې الله وضاحت کړی دی په قران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واضح دي موجود دي نه بل څه ضرورت ده ها هر هغه کس چې تاسو د الله او د الله رسول الله رخی هغه محسن دی دا هغه احسان منل پکاره چې الله الله رخی خدای دې نه علاوه چې بل پسې وړاندو غونډه روان شي نه بیا ارمانو کې واذا هرکلا جاءتهم چراشدویتا آیه سنخا قالوا بدی وایلن نؤمن موږ ایمان دراوړو حتا ترغه وخت پوري نو اتا چراغ لشي مونږ ته مثلا پشان ما د هغه نخي اوتیا چې ورکل شول رسول الله د الله پیغمبرانو ته یعنی دا کوم نشانی آیتونه جبرائیل علیہ السلام وغیرہ چې څنګه په پیغمبر راځي داسې دې په مونږ براشي الله بیا مانو کله دا نه مانو الله چې دې عالم خبر دې په هده حيث چې کم دې کې يجعل اغه اگدي رسالته خپل پیغمبري دا خدای الله مرضی الله ته پته ده چې څوک دې حقدار دی او څوک دې حق ادا کول شي ناغه دې ور کوي سيصيبو زر جو برسيږي الذين كسان اجرموا چې مجرمان دي کم دې ته ورسي صغار اگر رسوایتا د صغیر اگر ورته ویل کیږي کنه اور چې دې الله تعالی راحت کی
او په صورت واقع کې الله تعالی هم دغه خبره کړې ده چې اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه د ځنو چتون کې ده د قیامت او د ځنو خطر غرزون کې ده د قیامت ځنه بوچت کې ځنه برالان دي د دنیا کې د غټانو د مجرمان دي ذریعہ د دې جوړ شوی ده الله به دې رالان دي الله به دې ذلیل کی عند الله الله سره هر یو نه هغه چې هغه د الله په لار کې رکاوټ ده او عذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فمن بشاتا يريد الله چې وغواړي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا خواهش وو چې دا خلک ډېر زیات مسلمانان شي او ډېر د ایمان راوړي او دا خپل مثال بیان کړي دي نو الله تعالی ورته دې آیت کې جواب ورکړي چې دا ستاسو ذمہ داری نه ده د دې مسلمانانول ستاسو دعوت ور کول دی او د هغه مسلمانانو ول هدایت کول نه کول لازم په لاس کې ده په سورې شعراء کې آیت نمبر 3 او 4 آیت نمبر 3 او 4 هغه ځکه الله تعالی فرمایي فلعلک باخع نفسک ان تهلكون کې د دې پسې خپل ځان چې کني دی ولې نمونه اي يكون مؤمنين چې کني دی ولې ایمان نه راوړي ناغه باره کې الله تعالی دې کې خبره کړې ده فمن بسغتو یعنی چاته چې یرید الله او غوړی الله تعالی اندا چې يهديه او خيغتا يشرح نخلاص کی صدره سند اغه للاسلام اسلام طرف ته چاته چې الله غوړی نه الله سینه کلاو کی او دا خبره الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مفرد کړی ده الم نشرح لك صدرك استا سینه باندې او کړه کړی همدغه دعا وکوله موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري الله زما سینه کلاو الله دې موږ تاسو سینه کلاو کی اسلام طرف ته ومن يريد او چاته چې او غواړي اندا چې يضله گمراه کیغا یعنی چاته چې او غواړي گمراهي يجعل نجور کی صدره سند اغه ضيقا تنگا حرن دیر تنگا حرج هغه ونی ته ویل کی چې د ډیرو غنو ونی منځ کې د جاړي بوټي وي او دغه په منځ کې ونه وي او د ځنګل زناور هغه تر رسیدې نشي او د تنګي پکې راشي بدري سینې کې هغه ته اشاره ده نو بیا دا سلکچی تبوای لکچی یصعدو دخیجی فی السماء اسمان طرف ته یعنی اسمان ته خطل قول ناممکن دي لکه چې اسمان ته خیجی نو خطه نشي او دوه مراد د سعد نه پچړای باندې خطل دي یعنی څنګه چې پچړای باندې تبره خیج غره طرف ته دغه چې سما اوچته ویل کیږي کنه نو غره باندې بر روان نو هغه غره باندې بر خطل او بیا لارن څنګه دا نو هغه باندې خطل خو د اسانه خبره نه نو الله تعالی ګران کی او د دې دلیل کې سورۃ الليل هغه د الله تعالی ډېر بهترین طریقې سره د دې وضاحت کړی دی چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى یعنی چاته چې الله وغوړي هغه تقوا کوي نو الله تعالی هغه تلار اسانه کی نیکی نه بل نیکی نیکی نه بل نیکی او دغه څه ورته اسانه کی او هغه چانه چې الله تعالی ناراض شي نو بیا ورته ګرانه کی او بیا نشي کول الله تعالی دې موږ تاسو ته نیکی اسانه کی فی السماء اسمان طرف ته اسمان کې نه اسمان طرف ته کذالک هم د غرنګ یجعلوا جوړی الله ولا تعالی الرجس نفاکی گندگی شیطان علی الذین بو خلق باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي وهذا او دا صراط الارض ربک رب استا مستقیما سخا نیغا قد بتا کی سرا فصلنا منګه تفصیل سره بیان کړلې الآیات نشانه لقوم اغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت قبلې لهم دې د پاره دار السلام کور د سلامتی دې الله دې تاسو نصیب کی عند ربهم د دوی طرف سره او هو او هغه وليهم د دوی دوست دې بما كانوا په سبب د هغه چې دوی يعملون چې عمل وکاو ويوم او باغ ورځ يحشرهم چې راجمه بکی دوی جميعا اټول بیا بو الله ورته وایي یا معاشر الجن اے ټولیا اے ډلې د تریانو قد پتا کی سرا استكثرتم ډیر وای تاسو چې تابع کړل تاسو من الانس د انسانانو نا
وقال او ابوای اولیاءهم دوستان د دوی من الانس د انساناننا پریانو ته الله وای چې ډېر انسانانم گمراه کړ او دا پیره ابلیس د بخبل د پیریانو د خاندان ده سورته کاف کې الله فرمایي چې کان من الجن دیو د پیریانو نه نو دا ټول خاندان ته مراد او خلک دوکه کړل قال اولیاءهم او بوای دوستان د دوی من الانس د انسانانو نه ربنا اے رب زمونږه استمتع فائدہ غستوا بعضنا زنا زمونږه نه به بعضن د دنو ذریعہ سره مونږ د یو بل ملګری شیو او مونږ یو بل ته فائدہ رسولي و په دینه فرمانی کې وبلغنا او رسید مونږه اجلنا خپل اغه نیټه تا الذي اغا اجلتا چې مقرر کړی و تعالی نه مونږه د پاره او سورته جن کې سورہ جن آیت نمبر 6 پغم پاغه کې د دواړو نور تفصیلی خبره الله لیکلی ده د انسانانو دی پیریان چې څنګه دا یو بل دوکه کوي او څنګه دوی سره ملګرتیا کوي سورہ جن آیت نمبر 6 پغم قال ابوای الله تعالی په جواب کې النار چې دا اور ده متواکم زید دستاسو خالدینا همیشه وي فیها بدی اور کې الا مگر ماشاء الله چې وګړي الله تعالی دا څنګه خبره سړی په بیانولو کې لګي یریږي او د قران بیان دی چې کوم ځای کې کومه خبره الله توفیق وغوړي د بیانولو توفیق راکړي یا مو بزرګ کې واشي نو هغه بیان کو چې کوم الله نو وغوړي هغه پاتې شي قران کریم کې دا یو آیت داسې ده دا یو آیت چې دې کې الله ویلي دي چې الا ماشاء الله د جهنميانو بارکي د کافرو بارکي د شیطانانو بارکي نور هر ځکه الله ویلي دي خالدینا خالدینا ابدا خالدینا ابدا همیشه بوي او دې کې الله وایي مگر دا چې د الله خوښي نو دا یو امید سړی ته ورګي داسي چې شاید چې الله تعالی د ډیرو زمانو بعد یا د الله تعالی رحمت مهرباني نه بعید نه ده او څنګه د الله تعالی خوښي څنګه د خلکو په دې باندې بحثونه کړی دي بهرال زمونږ د حیثیت نه ده چې په دې باندې بحث وکړل شو چې الله بودا څنګه وکي څنګه وکدا سړی ټول آیتونه د قران را جمع کی او بیا د کافرو باندې فټ کی ناغې لپاره نه دی راوتل او یو دي چې الله ویلي چې الله خوښي نو شاید الله به بل خوښي او موږ دغه باندې اندازه نشو لګولای ان ربک بشک رب دستا حکیم خوند حکمت ولده علیم او په ده وکذالک هم دا غرنګي نو ولي مونږ به ملګری کو دوستان کو به بعد الظالمین ذن د ظالمانو نه بعد د ذنو د پاره بما کانوا په سبب د هغه چې ودوي یکسبون چې کو به دا کسب کم دي چې قران کې راشي کنه د لفظي معنی چې کومه دا کاروبار ګټه یعنی دا کار چې هغه بنځي کې تا تک ګټه ملاويږي یا دا خاندانی کاروبار چې هغه د ګټه په بنیاد باندې کې هغه تک کسب وایي او په قران کې مولا تعالی دا د عمل هغه نتیجې ته اشاره وی اصل کې ان استا چې کوم عمل کړی دی نیک ته که بد دی نو دی وجنه الله تعالی دوړو ته اشاره کړی ده او دوړو طرف ته د پاره استعمال شوی هم ده یا معاشر الجن اډل د پیرانو والانس او د بنی ادمو علم یاتکم ای نور غلی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم امستاسنا یقصونا غیب بیان کولو علیکم تاسو باندې یعنی تاسو ته آیات زماد آیاتونو وینذرونکم اور اول به تاسو الله آیاتونو بیان بنکو او دا ډیره خوش قسمتی وی چې الله تعالی چاته مکمل او کې د قران کریم د آیاتونو د اوریدلو او د بیانولو بعض داسې بد قسمت دي چې مکنه شي ملا ورته په سورته جن کې سورته اعراف کې اعراف آیت نمبر 35 او 36 15 درشم او شپږ درشم په هغه کې الله تعالی د پیریانو باره کې عمدک خبره یا دې سره ملته جلته خبره کړې ده چې پیریان هم باقاعده د الله طرف نه مکلف دي او هغه ته د اراده اختیار الله ورکړي ده او هغه سره په الله تعالی حساب او کتاب کوي باقاعده هغه نه به حساب کتاب کوي او په هغه کې هم نکانو بدن شتا او په هغه کې به مخکینی پیغمبران وو خو چې کله نه آدم علی السلام والا پیدا کړی دی نو آدم علی السلام تعالی په دې باندې فضیلت ورکړی دی یعنی انسانانو ته نو بیا الله تعالی نبوت په انسانانو کې خو ده او دا نبوت پیروي کول د دې الله تعالی پیریانو نه پښتنه کوي او الله تعالی هغه تم د دې اورولو هغه ذریعہ جوړی کړی دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی دی باقاعده هغه لیدلی دي هغه سره خبرې اترې شوی دي بیا دا غي ټول بیان الله تعالی په سورې جن کې نقل کړی
همدارنګه د موږ نن سبا په دې روزه کې زمونږ د وطن په دې د قران په دې بیان باندې خسته شوی دی فسیم په خپل ځانونو باندې انهم چې بشک دوی کانو دوی کافرین کافران ذالک دا زکا الم یکن دا چې نه ده ربک رب دستا مهلک القرى هلاکون کې کله ولا بظلم ظلم سرا واهلها او سیدون کې داغي غافلون غافلین خبرئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 لسم کې الله تعالی فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږه ایسا مونږه نور کو عذاب ترڅو پورې چې مونږه هغه کې پیغمبر وانستو بنی اسرائیل آیت نمبر 15 ولکل او چا د پارا درجات درجی دي مما دغه عاملو چې دی عمل کړی یعنی کوم عمل چې کړی دغه عمل په بنیاد باندې درجات دي وما ربک او نه رب دستا بغافلن خبره عما يعملون عملون چې دوی کوي وربک او رب دستا الغنیو مالدار دی بنیاز دی ذو الرحمت خوند مهربانی دا ان یشا کچیر او غوړی یذهبکم نلرب کی تاسو بوبزی تاسو ويستخلف او جانشین بکی راب ولی من بعدکم تاسو نورستو ما اغسو یشا او چغه او غوړی کمال کسنگا انشاءکم اغه پیدا کړی وای تاسو من ذریته د اولاد قوم اخرین د قوم نورنا تاسو بالا لري کې نور بالا پیدا وکي ان بشک او دا خبره تاسو ما بار کړی دا تاسو هر وخت دا ذهن کې یاد ساتئ چې ټول نه لوی نعمت د الله د نعمتونو نه هغه الله تعالی دین دی اسلام دی قران دی والا باندې ځان په یول دی د الله تعالی پیژن ګلن دی دا چې کله الله تعالی چاته ورکی د لوی مهربان دی او هیڅ یو نعمت الله تعالی هغه چا سره پریدینا یا ورکینا چې هغه نشکری کوي چا چې نشکری کړی د الله تعالی غسته صرف دا نه د دنیا هر یو نعمت د دنیا هر یو نعمت او نعمتونو لوی نعمت دا ده ندی وجنه کله تعالی تاسو ته قرآن درکړی دی خو یې درکړی په دې باندې یا وخت درکړی دی د دې او الله تعالی دې روشي کې موږ تعلق جوړ کو نو ته ناشکری ونه کوي کنه الله به تاسو نوالي الله به بل شاته ورکی نو یا الله تعالی موږ نه دا کتاب لري مکه الله ان بشکا ما تعدون اغه چې وعده کېدل شي تاسو سره لآت راتلون کې اغه ان قیامت وما انتم تاسو بمعجزین عاجز کون کی شکست ور کون کی الله لرا یا اشارون کی د قیامت قل هو یا قوم یذما قوم اعملوا تاسو عملو کوي علی مکانتکم بخل ځای باندې یعنی بخل طریقې انی ذچما عامل عمل کون کما سورته کافرون کې علامه خبره کړی دا چې او یا د کافر تعالی عبادت ما تعبدون زه دا غوښنه عبادت نه کوم چې تاسو عبادت کوئ لکم دینکم ولدین تاسو پر خپل دین د ماره پر خپل طریقه ده فسوف تعلمون بغیر زرد چې تاسو به پوي شئ من اغسوک تکون چوی لهو اغد پارا عاقبت الدار کور رستنے انجام اخیرنے بہترین انہو بشکا شان دادا خبر دادا لا یفلحو کامیابی نمومی الظالمون ظالمان خلاص بنشی ظالمان اللہ دن کا ظالمان نکی وجعلوا او دوی مقرر کړی د الله الله د پاره مما د حغنا زرع چې پیدا کړل اغا من الحرث د فصلنا والانعام او د ثرونا چې مقرر کړی دي نصیبا برخه حصہ دوی بچ کله فصل وشو یا به مالو ګټي بيزي او خان به تقسیم کو بیا به ویل چې خدا سلمان غنم وشول دا پنځمنه غنم د الله پونم دي او پنځمنه غنم مثلا زموږ د بوتانو پونم باندې صحیح به تقسیم کو کچېری داسې قحط پراغه باران منو شوی دانی بلکې کمی شوی نو بیا بودی داسې چلو کو چې دا د سر د پنځو مونږ په ځای باندې بدبدو مونږ کول او دانی به بیکار وي نو د الله په د پاره بچی دی کمی دانی خودی هغه بیا بیکاره کې خودی هغه ورستی یا غسپيري وغيرها هغه به کې خودی او د بوتانو په حق کې به کم نه کو او بیا به ویل چې الله مهربان دی الله سره غوډی الله مالدار دی هغه سره ډیر دغه ضرورت نشته نو دا هغه الله تعالی ټول تفصیل باغې باندې دی استاد سمانه واوري وجعلوا او دوی جوړ کړي دی لله الله د پاره مما زرع من الحرث والانعام نصيبا دا غنا چې رازغونی زمکا د فصلنا او ثروی یو برخه فقالوا بيدي وای هذا دا لله دا الله د پاره دی ان دا حصہ د الله دا بزعمهم په ګمان د دوی یعنی په خپل خیال کې خپل ځان نه یو اندازې جوړ کړی و وهذا او د شرکا ان زمنګ د شریکانو د پاره دی
فما کانا بس نو هغه برخه یعنی هغه برخه لشرکائهم چې د دې شریکانو د پاره بوا فلا يصلوا نو نبرسیږي هغه ال الله الله تعالی تا او ما کانا او کما حساب چې وا لله الله د پاره فهو نو هغه يصلوا رسیږي ال شرکائهم د دې هغه شریکانو ته د الله برخه کې به کمه کو خدای هغه مشرکان هغه خپل هغه څوان چانه چې خدایان جوړ کړو د هغه برخه کې به کمه نه کو او چې دا به ډېر ناراضه کیږي ډېر زور ور دي نعوذ بالله سا ډېر بد ده ما يحكمون هغه چې دوی فیصله کوي او د دې شعرونه دي تاسو بار بار اوریدلې دي چې وای نسی محمد نخلاص به کی الله او چې وای نسی نه چې وای نسی الله نخلاص به کی محمد او چې وای نسی محمد نخلاص به کی څوک وغیرہ نعوذ بالله من ذلک دا ډېر لوی شرک دی بهر همدارنګ نور خلقو لپاره هم وکذالک هم دغرنګي زینا کستکړه له لکثیرن ډیر وتا من المشرکین د مشرکانو قتل اولادهم قتل وجلد اولاد دوی دا ورته مشرکانو د دې دغه د خلکو ورته کستکړه او دې په باقاعده لونی ژوندۍ خخولې او هغه د شرم ذریعہ ګڼله چې دا ما د پاره د غیرت او د شرم او د حیا تقاضا زب خپل لور ته بل خاون څنګه کومه او د دې ذکر په سورته نحل آیت نمبر 58 نوالا تقریبا 9 شپتم پورې الله بیان کړی دی چې کله دې ته د لور زیره ورکړي ورکه چې لور پیدا شي دا نو تک تور شي بد پلګي وغیرہ او دا دغه حیثیت او دغه وخت د زنانو او به اسلام راغی الله تعالی دوی ته لوی درجه ورکړه سورته نحل آیت نمبر 58 نا 69 پورې 58 نا 69 پورې هغه ځکه تفصیل دی چې څنګه دوی خپکیدل په خپل لورګانو باندې وکذالک هم دغرنګي زین لکثیر خستکړه ډېر خلکو د پاره من المشرکین د مشرکانو یعنی مشرکانو د پاره قتل اولادهم وجلد اولاد خپل شرکاهم د دوی شریکانو لیردوهم د لپاره چې دوی هلاک کی وليلبسوا او د لپاره چې دوی ګټ کی علیهم په دوی باندې دینهم دین د دوی یو خبره ده دویم داوا چې دوی په باقاعده خپل بوتانو مشرانو وغیرہ تا خپل بچی اوس پرل باقاعده او به سپارل چې دا دې لپاره دي خدمت لپاره او دا کار اوسم کیږي اوس دا نن سبا هم دا ځنه زیارتونه داسې دي چې خلکو بچی پیدا وشي او بیا دغه په نوم باندې ومني بیا ورته حواله کی او بالکل باقاعده د خپل پہچان ده او الله د معافیو کی بس هغه د منجور لپاره ول د بدعملیه ذریعہ جوړای او دا ټول بدعمل دي او دا ټول د قوم لوط الله تعالی د لوط علیه السلام باندې رحم کی دا قوم په هغه باندې بدنام ده او دا غي عمل کوون کی دا ټول ښه او چرسونه او غندونه او ښه پلید او یاد ساتي چرته چې شرک ته هغه به بسخای اسره بسخای دا نیت بسخای تاسو دا غي غټوي دا غي غبویونه دا غي غند دا غي غنجین څوک الله وای نجس دي د دیات نه اپو میاشت بلان مینا دا غي غوښته وګوري او باقي کوي خود ما سي او رسول الله صلی الله علیه حدیث ته چې تاسو سحر راپاتې د پوزې خفا کوي موږ خپل جبه کې د چیخي ورته وایو کنه ځکه چې دلته کې شیطان ودکیږي دا د شیطان هغه ودکیدل ځای نه دي او شیطان ښخاله پسخاله کې خوشاله همدا رنګ داسه او زه د هر وخت وایم تاسو د دې درګاهونو او د دې ځایونو اسپی وګورئ سپی هغه پمني هغه مسخای هغه غندای بهر الله تعالی موږ معافیو کې ده نو دویمه وجداوه دریمه دا چې باقاعده به الاله ول ورته ذبح وکړل خپل بچی باندې اشاره ورته راکړ چې دومره د بده باندې مینه کوون کې هغه ټول طرف ته اشاره ده ولو شاء الله کثیر خو خشی وې د الله تعالی ما فعلوه دا کار بده کړي نه وې فزرهم بس پرېګ د دوی و ما هغه یفترون چې دوی تړي ځان نه جوړي دروغ افترا دا مخکې بار راغله مخکې بم راځي بیا هغه خبره چې دا هغه بنیاد نه وي او تا جوړ کړی ځان نه وقالو دی وای هذه دا انعام ساروی دی وحرث او فصل دی حجر من کړه شوی دی حجر معنا پردا حرام دا من دی لا يطعمها چې نه بخوري دا الا مگر من هغه څوک نشا او چې موږ وغواړو بزعمهم د دې په خپل ګمان کې وانعام او ذن ساروی
حرمت چغا حرام کړی شوی دي ظهورها شاګان دا غي ان سوارلی دا غي وانعام او ذن تاروي لا يذكرون شدوینا خلی اسم الله نم د الله عليها باغي باندې افتراء اند دروغ تړلو عليه باغي باندې خپل ځان نه شی جوړ کړی دی کنه چې په دې بسوارلی نه کوي دا بخورینا دا حرام دی دا لکه څنګه چې نن سبا دي وقالوا دیوای ما هغه فی بطون هذه الانعام ما هغه شی فی بطون چې په خېټو کې هذه د دې الانعام ترو خالصه دا به خالص وی لذکورنا زمونږ د نارینه او د پاره دا بچی چې پیدا وشي دا صرف زمونږ ناران خوري او زمونږ د زنانه به نه خوري دا ومحرم او حرام دی علی ازواجنا زمونږ په بیبیانو باندې و ان یکونو کشریوی اغا میتتن مل فهم بساوی فيه باغی کی شرکا او شریکان وی ګټول سيجزيهم زرد چې بدل ور کې الله تعالی دوی تا وصفهم دوی د دې صفت ور کولو یا دوی د دې کار کولو انه بشکها حکیم خاوند حکمت دی علیم او په هره قد بتاکید سرا خسرا توانیان شول الذين کسان قتلوا چغی وجل اولادهم اولاد خپل صفحا فوجد بوقفي بغیر علم فنا بوهي سرا وحرموا او دوی حرام کړل ما اغذ رزقهم الله چې رزق ور کړو دوی تعالی افتراء ان فوجد دروغ على الله تعالی باندې قد پتاکید سرا ضل دوی گمراه شول وما كانوا مهتدين او نو دوی چلار مندلی وې سملار مندن کی وهو الذي ولا غذات بیا د توحید دلایل دي انشاء چې پیدا کړل جناتن باغنا معروشات خجولی شوی عرشن د چت نه ده هغه ته ویل کیږي چې داس یا هغه نه سفر جوړیږي یا هغه مجبور وي د بل سفر د پاره لکه انګور وغیرہ د زیلی چې کوي دا قسم وغیرہ معروشات او بغیر د سفر ولنا یعنی بغیر د لکونی بوټي نور وغیرہ والنخل او کجوری والزرع او فصلنا مختلفا چې مختلف دي اکلوه میوه د هغه وزيتون او زيتون والرمان او انار متشابها چې یو شان دي وغیر متشابهين او څه پکې بدل دي یا غیر متشابهين او څه مختلف قسمنا کلو خری الله فرمایي خریدا من ثمره راغد میونا اذا هر کله اثمر شغا میوي اونسی اثمر میوه راوړي یعنی اونسی میوي واتو اور کوي حقه دا غي حق هغه عشر یا دا غي 20 حصہ چې د بارانیزم کی وی یعنی الله باران کړی وی او دا غي په نتیجه کې فصل پیدا شوی وی تا او توبه ور کړی نه بارانیزم کی دا غي بل سم حصہ ور کوي او چې تا او توبه ور کړی وی هغه باندې راټ چلولې وخت لګولې دي پیسې دې لګولې دي بل دې ورکړې دي نو الله خو دې ټول شو نه خبرو نو دی وجنه دا غي شلمه حصہ نو ورکوي هغه تا هغه حصہ د هغه یوم حصاده پوردی د ریبلو د هغه کې چکولې ریبي هغه ولا تسرفوا او زیاته مکوي وانه بشکها لا يحب مننا كي المسرفين زیاتی کون کو سرا پدا ورکولو کې زیاته مکوا ان یو په پوخل کې ده کنه یا په نور ګناه کې ده نه دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې صدقې کوم اعتدال کوي بهتره صدقه هغه ده چې هغه تور کې هغه نه بعد ته محتاج نه وي چې به خلکو ته سوالونه کوي یا په صدقې خماني دغه چې خمان چې بیا خدا دنیا هم لاړه دغه چې ورکړې ده الله پرځه او آخرت هم لاړه دغه چې په خمان شو نو دا صدقه ډور نه کوي ومن الانعام او دنه د څارونه دا د دې هغه بیانای کنه چې داسي حمولتن د ومن الانعام او ذنه د څارونه حمولتن بار اوچتون کی حمل وای اوچتولتا حمولتن یعنی هغه څاروي چې هغه بار بردار دي بار وړي لکه مثلا نو خان او خره وغیرہ د انو شینا وفرشا او فرش زمکه ته اشاره ده یعنی هغه څاروي چې ټیټ کی زمکه پورې چې هغه بار نشي وړل لکه غړي به سي هغه بار نه نشي وړل کلو خری مما دهغنا رزقکم الله التما من الانعام حمولتن کې د خرنو ما اوس ته ګوره خر حلال نه ده مما دهغنا رزقکم الله چې رزق ورکړی دی تاسو تعالی ولا تتبعوا تاسو په روي مکوي خطوات شیطان قدمونو د شیطان انه بشکها لکم تاسو لپاره عدو دشمن دې مبین خارا او د دې او چې تول باره کې سورته نحل کې الله ذکر کړی دی آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 سورہ نحل
چې مونږ تاسو ته دا څومره لوی ذریعہ جوړ کړی دا تاسو د سرو ذریعہ سره مالونو او چتولو. ثمانیه ازواج اتجوړي دي من الضان دغدونا من الضان دغدونا اثنين دوا ان خذ او نر ومن المعد او د شیلونا شلی بيزا اثنين دوا ان خذ او نر څلوشل. قل او يا ذکرین آیا نراند دي حرم حرام کړی دي امل انثیین یا دواړي زنانه دي دو یعنی وګړی و بيزا. اما یا هغه اشتملت چې مشتمل وی علیه باغی باندې ارحام الانثیین هغه خېټې د زنانو د دوی د خزو د ګډي یا د بیزي دا شاه حرام کړی دي ته پښتنه وکړه چې دې ځان دا جوړ کړی دا حرام دي دا حرام دي وغیرہ وغیرہ. نبئونی خبر را کایماتا بعلم په علم سره ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتینی. څلور دا شو څلور استادی. ومن الابل او د خاننا اثنين دوا ان نر او خذا ومن البقر او د غواګاننا اثنين دوا ان نر او خذا. دا الله تعالی ذکر وکړو او دا زمونږ د سروي چې کم دي کنه د حلال دا بنیادی طور باندې د اته دي او اتم نه دي بلکې څلور دي او دا مونږه بیا په نور باندې فقها او الحمدلله زمونږه او یا په حدیثو کې د دې په بنیاد باندې بیا اندازه لګولې ده د نور شینو. لکه مثلا غوا ذکر د میخه ذکر نه ده نو میخه په صفت کې د غوا ده نو دی وجنه په غوا صفت کې راغله همدارنګه د نور وغیرہ او هغه شینو من دي چې هغه کار کوونکی وي او په پنجه باندې یا په خله باندې درنده او په دې صفت کې خر ناراضي نو دی وجنه خره د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده بل احادیث دي د خیبر په موقع کې الله حرام کړو هغه تاسو اوریدل د مخکې. قل او یا دا لګ الله حرام کړی ځکه ذکر کړی چې حلال ډیر دي ذکرین آیا د دواړه نران حرم حرام کړی دي عامل انثیین یا دواړه زنانه د دې دواړو ام مشتملت یا هغه چې مشتمل وي علی باغ باندې ارحام الانثیین رحمون د دواړو خذو. ام کنتم آیا تاسو شهدا حاضر اذ هغه وخت وصاکم الله چې وصیت کړو تاسو تعالی بهذا د دې خبره چې تاسو الله کله حکم کړو تاسو وایي لکه بیانو کوي دا غي. فمن بسوکته اسلم ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا چې هغه تړي علی الله بل تعالی باندې کذبن درو ليضل دې لپاره چې گمراه کی الناس خلق بغیر علم فنا په سرا. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي لنخي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته. قل اویا لا اجدو زخنم مما فيما باغسکی اوحیات وحی شویدا الی ماتا محرما حرام على طاعم پیو قړون کی باندې یطعمه چې خوري اغا الا مگر اندا چې یکون وی میتتن مردارا. دا خو الله زما په دې کتاب کې حرام کړی نه دی ها اوم دک ک مردار شي نبی حرام دی میتتن مردارا او دمن یا بنا مسفوحا اغا تیز بيدون کی د حلال ولو په وخت کې د عمدې زناور او لحم خنزير یا غوخه خنزير فانه بد بشک اغا رجسن د لفظ دکې ګوره رجسن گندگی یو د نجس یو د رجس اغا عمل اغا شی ته ویل کیږي چې هغه په وینځلو نه پاکي یا د هغه په نوعیت بدلولو نه پاکي او دا الله تعالی شیطان ته دلته صورت او مخکې شراب و غیره تعالی استعمال کړي او مشرک تعالی نجس استعمال کړي ډول منه ګندګی ده خو نجس اورج سی فرق ده چې نجس په وینځلو باندې صفاتی لکه کپڑا دا پلیته شو ویندا نجس ده نو چې ویند نه پاک شو همدارنګه مشرک ته دا نجس ده رجس نه ده نجس ده دغه چې کله ایمان راوړي نو پاک بشي صفا بشي ده او پاک شي. نو دیو جنا زمونږ د خلکو چې د دینه کوم هغه شکلونه مکلونه بدلای او بیا د حلالو لپاره هغه جوړای نه غنکی دا به حرام دی حرام به هم د کرانګي. رجسن دا ناپاک ته او فسقن او یا گناه دا ناجایز دا او حلا چې هغه شی وی غیر الله دا ګوره کنه دا آیات باندې ځان په یوي الحمدلله تاسو پوهیږئ دې آیات 145 کې د عمده حلال شنو بارک الله ذکر کوي د عمده حلالو وینه حرام ده د عمده حلالو چې مردار شنو حرام دي عمده په صفاتونو کې خنزیر ده چې حرام ده. اوس عمده کې الله تعالی بل خبره کوي چې هغه چې کوم او فسقن ګناه او حلا لغیر الله چې هغه شی په هغه باندې نوم د الله نو کبیا هم دا ګډه بيزول نه دام به حرام کړه الله نه علاوه بل شانوم کې هغه شی
به باغه باندې یو شرط شته د حلال لپاره فمن اضطر فمن بسغ سوق اضطر چاغه مجبور شي غیر باغن باغی نہیں یعنی نافرمانی کون کے نہیں ولا عاد او زیاتی کون کے نہیں فإن ربک بس بشک رب دستا غفور بخون کے رحیم مهربان دے نو شرط خود استراق شو نو څومره مو غشو حلاله څومره باندې چې استراق ختميږي دومره حلاله وعلى کچيري یو سړی مؤمن وي او هغه په ځل کې ایمان او د په د وخت کې په د باندې الله اکبر اون ویلې په د باندې حرامي کینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه څو خراوړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عائشه غي ذکر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کول چې خیر دی بسم الله ته وایا اخرى مطلب دا چې هغه په ځل کې شرک نه او د په حلالولو کې نو ونغستو په سره حرامي کینا دا یو شو او دین علاوه چې یو مشرک دی یا یو کار د شرک کوي نو هغه د الله نوم نه کړه قران کریم ټول په ختم کې هغه سره غنه حلال اجر به حرام خو چې مشرک نه نو کده هرڅی وي تینا نو چې کله اوریات شو کې د نوم والی یا څوک چې خوري هغه کې د نوم والی بس هغه سره به حلال هغه سره حرامي کینا فإن ربك بشک رب دستا غفور بخون کده رحیم مهربان ده وعلى الذين وبغوا کسان باندې هاذ چې یو ځان شي دي حرمنا موږ حرام کړیو کل ذی ظفرن هر یو نکون ولا زناور چې نوګدار وي هغه موږ په حرام کړو ومن البقر او د غواګانو والغنم او د ګډو بيزو حرمنا وی باندې موږ حرام کړیو علیهم بغوی باندې شحومهما شحم وی چربی دا غي دغه چربی ماګه په حرام کړیو الا مگر ما هغه چربی حملت چې هغه لګیدلی وی او چې تکړی وی ظهورهما شاګانو دا غي ناغوي هغه باندې حرام کړی نه لګیدلی وی نو هغه نه حرام او الحوایا یا په کلمو باندې کما چربی چې کلمو سره لګیدلی و دا الله تعالی نو حرام کړی دنه په حرام کړی شی و او ما یا هغه اختلاطا چې انختی وی بعزم په اډو کو سره دا موږ لپاره نه ده دا الله د يهوديانو ذکر کوي چې هغه باندې ماده د حرام کړی او په دې سزا په بنیاد باندې او ولی مکړیو دا نو جواب الله په خپل کړی دی ذالک دا جزایناهم موږ سزا ورکړی و دوی ته ببغیهم په سبب د بغاوت د دوی د سرکشی د دوی نافرمانی د دوی وانه بشک موږ لصادقون رښتونیو فإن كذبوك بس کچيري دوی دروغجن کیتا فقل بس او یا رب هو یا دوی ربکم چې رب دستاسو ذو رحمت خوند مهرباني ده واسعه لوی ډيري ولا يرد او نشي واپس کیدله باسه عذاب دهغه عن القوم المجرمين قوم مجرماننا سيقول زرد چې او بوای الذين غكسان اشركوا چې مشرکان دي لو کشریشا الله وختل الله تعالی ما اشرکنا نمون بشرک نکوله دا مشرکان وای یعنی موږ د الله په مرضی باندې شرک کوو کله الله خو کوي چې شرک مکوي نو موږ به حساب کړی وي موږ خدای الله په مرضی کوو او دا دې نه خبر او دا سره چې دا کله به حساب کوو په دا او په خپل یو څه کوو یو بیا ورته خدای الله خو کوي نبی هغه نه معاف کوي هغه به نه معاف کوي ما اشرکنا شرک نه بنکوله موږ ولا آباؤنا او نبلارانو زمونږه ولا حرمنا او نه موږ حرام کړی وای من شی اند تشینا کذالک هم دا غرانګي کذب الذین دروغ غنل او دروغ کړیو او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو حتا ترغه وخت پورې ذا پوچا وای او څکل ذائقات څکلو ته ویل کی بأسنا عذاب زمونږه قلت ورته وایا هل آیا یعنی آیا شته عندكم تاسر من علم تد علمنا پوهنا دلیلنا فتخرجوه نروب سیها لنا مغتا ان تتبعونا پیروی نکوي تاسو الا مگر کوي الظن د ګمان وان انتم او نه تاسو الا مگر یی تخرسون ځان اندازې لګون کی اٹکلیان ځان اٹکل شو لګي قل بس وایا فلله بس الله د پاره الحجه البالغه دلیل ده البالغه پوخ مضبوط رسیدون کې او دا د الله طریقه ده تاسو بار اورده بغیر د دلیل نه الله تعالی خبر نه کړی او نه کوي
ولو شاء کچره غختل الله تعالی لهداکم نه هدایت بکړې وې تاسو اجمعین ټولتا قل اویا هلما راولی شهداءکم گواهان خپل الذين گواهان یشهدون جوی گواہی ور کوي ان الله چې بشکل تعالی حرام کړی دي هاذا دا فإن بس کچره شهیدو دی گواہی ور کی فلا تشهد نتگوهی مکوا ما هم د دوی سره ولا تتبع او ته پیروي مکوا اهوا الذين خواہشاتو د هغه کسانو کذبوا چې دروغ وګڼل به آیاتنا زموږ آیاتنا والذین وها کسان لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې وهم او دوی بربهم په خپل رب سره یعدلون برابر والے کوي بل رب سره برابرای